السلام علیکم. څومره چې مونږ ډوی انورټرز لګولې که بعضې نیم سایډ باندې څه قسم کمپلیکیشن زموږ کسټمرز ته راځي هغې دپاره نن یو ویډیو کوو. څنګه چې مونږ سره دا تاسو ګورئ دا هارډویر دی د دې په بیک اینډ باندې مونږ سره د هر انورټر چې کوم IP65 یا لیټیسټ انورټرز دي د هغې سافټویر دی. هغه سافټویر مونږ ته اپډیټډ پکار دی. څنګه چې مونږ موبایل فونز یوز کوو مونږ سره اکثر داسې وشي تاسو سافټویر اپډیټ میسج تاسو ته راشي. همدغسې زموږ انورټرز کې سافټویر لګېدلی هغه کوشش کوئ تاسو اپ ټو ډیټ ساتئ. د ویډیو کې تاسو ته ښایي چېرې تاسو سره کور کې که یو انورټر لګېدلی میاشت مخکې کال مخکې مونږ تاسو ته انسټالیشن کړی هغه تاسو به څه طریقې سره اپډیټ کوئ هغې دپاره کوم اپلیکیشن تاسو ته ډاونلوډ کول دی نو د ویډیو وګورئ اخره پورې. ټول نه اول تاسو ته سولرګو اپلیکیشن پکار دی. هغې نه علاوه چې کوم ستاسو وائی فای ډانګل دی پکار دی چې هغه انورټر ته لګېدلی وي. اپلیکیشن چې څنګه کولاو کوي دا ہوم سکرین تاسو ته راشي. هلته کې بلوټوث په سلیکټ کړئ. بلوټوث چې تاسو سلیکټ کړئ تاسو سره دلته انورټر چې دی هغه لوډ شي. دا انورټر لوډ شو ما کلیک کو. فرست ټایم تاسو نه چې کوم پاسورډ غواړي نو بای ډیفالت 1 2 3 4 پاسورډ دی چې څنګه تاسو هغه پاسورډ انټر کړئ نو تاسو ته میسج راشي چې یاره سیکیورټي ریزن دپاره خپل پاسورډ چینج کړئ نو هغه بیا تاسو چینج کوئ. دا اوس زه لاګین شوم. دا تاسو ته انیشل چې کوم پیج راشي هغې کې تاسو ته مختلف پیرامیټرز ښایي. سافټویر یا فرمویر اپډیټ لپاره تاسو به سیټینګ کلیک کړئ. ټیک شو. بیا دې کې مونږ سره ډیوایس انفارمیشن دا اوس تاسو ته دلته میسج ښکاري چې نیو ورژن اویلیبل دا به کلیک کړئ. ټیک شو. داسې مونږ سره مختلف ډي اس پي انفارمیشن دی آر ایم انفارمیشن دی. بي ایم ایس انورټر کې مونږ سره ملټیپل سیکشنز دي نو چې تاسو کوم سیکشن اپډیټ کول غواړئ یا د کوم سیکشن تاسو سره فرمویر یا سافټویر اویلیبل وي هغه تاسو اپډیټ کړئ. لیټس سے زه ARM اپډیټ کوم. ټیک شو. دا V14 نه V15 ته دې باندې به اپډیټ کلیک کړئ. دلته کې کوم تاسو ایڈوانس فنکشنز سارے ډیوایس انفارمیشن دلته تاسو کته شي چې تاسو سره کوم ARM ورژن 14.4 دی. ټیک شو. هغه مونږ اپډیټ کوو 15 ته. دا ویره درکوي چې یاره فرمویر اپډیټ کې تاسو بیا انورټر ما اپډیټ کوئ. ټیک شو. دا ما اوکې کو. مونږ سره فرمویر ټرانسفر ان پروګرس ده. چې کوم تاسو ته ARM ورژن ښکاري 14.472 هغه تاسو سره اوس اپډیټ شي. مونږ سره ان پروګرس روان دی 18% وشو. دې نه علاوه سنسیویر مونږ سره ډیلرشپ دی. د ونان مونږ سره ډیلرشپ دی الحمدلله. هغې نه علاوه د اومیګا د ایکورتي نو دې انورټرز کې چې څه قسم تاسو ته ټیکنیکل ایشو راځي زمونږ کوشش چې یاره 24/7 که 24/7 نه چې کوم افیشل ټایمز دی هغې کې خامخا خپل کسټمرز مونږ انټرټین کو. زمونږ وټساپ نمبر زمونږ پیج کې ګیون دی. تاسو اینی ټایم مونږ ته وټساپ کولی شئ. څه قسم تاسو ته ایشو وي هغه که خواګوډوي انورټرز دی که د سنسیویر دی که د زیونیک دی چې کوم کې مونږ ډیل کوو مونږ به کوشش کوو دغسې د انورکس انورټر شو اومیګا شو ونان شو پاور سکویر شو انټیکس مونږ ډیل کوو سولیکس شو ایپیور شو چې کومه کمپنۍ سره مونږ کار کوو نو زمونږ به دا کوشش وي چې یاره څومره د دې یوزرز دی چې کوم مونږ نه سروسز یا پراډکټس اخلي چې هغه مونږ انټرټین کو. سافټویر اپډیټ ته ورځو مونږ سره 73% ته ورسېد 75. دویم ستاسو د علم دپاره چې دې دپاره مونږ ته د انټرنیټ کنیکټیویټي ضروري نه ده. ګوډوي سایډ نه چې کوم د اپلیکیشن دی که تاسو سره ډاونلوډ وي موبایل کې نو اټومیټیکلي دې کې چې کوم لیټیسټ اپډیټس دی هغه مونږ سره راځي.
ها دا فرمویر ترانسفر سکسسفل شو. مونږ سره 14 چې کوم فرمویر هغه به اوس مونږ سره 15 ته ترانسفر شوی. دې نه علاوه تاسو چې کوم سیکنډ آپشن دی کمیونیکیشن ماډیول چې کوم انفارمیشن دی هغه هم لیټ سیز اپډیټ کول غواړم. نو دلته تاسو سره چې کوم سیزم تاسو ته د اپډیټ ضرورت دی هغه تاسو کې ډیوایس مونږ سره ریکنیکټ شو ځکه چې مونږ سره سافټویر اپډیټ شو مونږ به لاګر وس ریسیټ کوو هغې نه بعد به دوباره د دې کنیکټیویټي کوو. نو دې نه علاوه څه قسم تاسو ته ټیکنیکل ایشو راځي زه هم به کوشش وي چې تاسو انټرټین کوو. والسلام.